अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतुनको शाहिद खान शाहिद अमूमन जमंग प्रोग्रामों पे माशरा के चे कम नासुर दी आगे खल को खिलाफ कम चे दफिर और आमिल फनामनास दी प्राड़ो दो कई दानाने प्रोग्राम हम दगसे दे दा कम प्रोग्राम चे तासु गोरी दा कम वीडियो क्लिप चे गोरी दा आमिल दे कराची की कुरंगे के दे उसी और राहत बाबा पनुम माने दे दगलता दम दुर हो के यानी द कुरान दम दे जनाना संग दमई दा वीडियो लगता सुगोरे मेरी आ रही बाबा, मैं आराम करती हूँ। दाजी दिला जनाना राजी द उमर उगोरी ब्या दुनु में खो दे कराची के द्वीता बाबा होई दा खलक चिकम नास्तीन वालता द्वीता बाबा होई दा राहत बाबा यानी दा कम ची जाली पीर जोड़ शे राहत बाबा दे दगे जनानो सरदा से हरकत की हो ब्या दागी कमी सुनो उचित की दागी बेअदबी द माफ़ी द जिसम ज़रा लास्ट टच की उदा से हरकत की द दम दुरहो पबाना बानी ब्या दगा यो खुरके चिकल दे दगा से हरकतू की नु ब्या दे बले तमोई ची तम राजा गवर्तु ची नाजन दर्जम देखी ज़्यादा गलती जमंग द खल को हम द ची मंग खपल जनानो ले इजाज़त पर कड़ी दगे खल कुला दम दुरहो पसी गिरजिन उस दा इलम खुच असरनी उस पशरा बराबर दुम्र दुम्र गिरा ददी उमर तो गोरा द जनानो सर ची देखम हरकत की दे तासु गोरी दा कैसो उस द मर्ग रवा दे ज़िक्र अल्लाह द कलाम द दम बबाना बाने तदा से हरकत के अल्लाह दे निसो नाबुद का उस यकीन सड़े पचाओ की ब्याकमंग रोचचियो दगे खिलाफ माशरे तदगा नासूर खायुची तदगे खल को न डडो की दा गणकफान दी फ्राडियान दी उस अलन की द दम न खुमुंग सुख निशु मने कोले चेरत दम को प दम वाला पसी वर्षु चेरत ओले खलक दमे न जी उस कुरान हक दे द कुरान पर हर आयात की शिफा द कुछ यो सड़े द अल्लाह प कलाम माने दा से कई दिल तेजान ला शरा
شرط ځان برابر کړي ښه غټه غټه ګیره بیا د عمر تو ګورو د هغې باوجود دی د الله کلام وي هغه پې شفقه یم او حرکات څه کوي په هغې کمیز چوت کړی په زنانه باندې د جسم هغه ځینو سره لاس ټچ کوي چې مناسب نه دي دغه الفاظ استعمالول. اوس د داسې خلکو مخنیوی به څنګه کیږي؟ دا خلک به څنګه رانیسو؟ موږ ته به څنګه پته لګي چې دا دغلته ناست دا ګز ګز ګیره پرېښې ده او د عمر ته وګورو د هغې باوجود هم هغه د دم په بهانه باندې د زنانو سره داسې حرکات کوي خو خلک ځان لنی د دې سره دغلته په معاشره کې بدماشان هم د دې دفاع کوي د دې سره ولاړ یې هغه هم د دې یو ګروپ وي چونکې کله چې یو سړی عامل شي هغه بیا دغه ځای ته رسي د ده په سر د ډېرو غټو غټو سامه لاس وي دوی ته لاس ور اچول ډېر نقصاني وي موږ لاس ور واچو بیا شاته موږ ته پته ده چې د دغې خلکو څومره زور او حقیقت کې د دې خلکو زور ځکه د دې سره ټچ داسې خلک بیا پکې ځینې زنانه داسې بلیک میل کي د هغې نه ویډیوګانې وکړي او بیا هغه بدماشانو ته هغه زنانه هم راغواړي بیا د دې ماپي استعمالیږي بیا پکې ډېرې تورسري هغه په کور کې دا خبره نه د مور سره کولی شي نه د پلار سره کولی شي نه د رور سره کولی شي نه د خاوند سره کولی شي ډېرې زنانه راشي زما سره ملاقات هم وکړي ما ته هغه خپل مشکلات هم وایي چې یاره دغسې د عامل زموږ بس غلطي و زنانه چونکې زر دوکه کېږي اوس هم بلیک میل کوي نو څه وکړي زنانه ټیک شوله دوکه شوله د هغې نه دې غلط مقصد علی هغه زنانه بیا بلیک میل کیږي په دې کې ډېرې پروګرامونو کې موږ لګیا یو چونکې اوس هم زما سره 3 کیسه داسې دي چې هغې هم زنانه بلیک میل کړي دي او لګیا یو خپل کوشش پکې کوو انشاءالله رب به یو نه یو ورځ دغه خلک هم ګیر کړي ځکه چې د هغې ځای نه دی معلوم کوم خلک چې دا کار کوي نو هغې ځایونه هم ډېر زر بدلي او بیا د دغې خلکو په سر باندې د ډېرو غټو غټو خلکو لاس پروتي کاغذ ته ګیر هم کړي نو هېڅ هم نشي کولی الټی چې موږ ګیر کړو نو نقصانات یې موږ ته راورسېږو چونکې دا کار دی د دې خاورې خدمت دی د معاشرې خدمت دی د خپلو پښتنو خدمت دی او د دین خدمت دی نو وروسته کېږو ترې نه په دې کې چې هر قسمه نقصان راځي موږ ورته تیار یو برداشت کوو مې او زموږ د پروګرامونو مقصد همدا یي صرف د الله رضا زه بار بار وایم که دا مایک چا د هر څه دپاره جوړ کړی خو زما کار اخلاص دی زه پې د معاشرې ناسور دنیا ته ښیم که دا کیمرا چا د هر څه دپاره جوړه کړې ده نو زما کیمرا به صرف د معاشرې په ناسور باندې استعمالیږي چې دا خلک ګمراه دي دا خلک په غلطه دي دا خلک پراډ او دوکه کوي د دې نه ځان بچ کوي که دا مایک او کیمرا خلک په هر څه کې استعمالوي خو زموږ کار کې اخلاص دی موږ صرف په دغې کې استعمالو او همیشه د دغې ظالمانو خلاف یو د هغې د مخنیوي دپاره زموږ په پروګرامونو کې حقیقت دا چې موږ اول خفیه ریکارډینګ ته کوو صرف د دنیا د عوامو دپاره چې عوامو کې شعور راشي دوی کې فویه راشي او د دغې خلکو نه ځان بچ کړي چونکې ما ته د دې خلکو حقیقت معلوم دی زه خپله دې خلکو له نظم زما د کور خلک دوی له نه ځي ځکه زما د دې خلکو سره څومره ده خو دا پروګرامونه چې موږ کوو دا کم مشکلات تکلیفات هلې ځلې جګړې هم پکې راشي کیسونه هم پکې راشي بلا مشکلات هم پکې راشي نو زموږ مقصد هم دا وي چې د معاشرې عکاسي په یو داسې ډول باندې وکړو چې دلته زموږ په عوامو کې فویه راشي او د دغې مخنیوی وشي حالان کې مخکې خو پخوا سادګي و اوس عوام ماشاءالله هوښیار دي خو د هغې باوجود هم که ته د کوم پیر استانې ته ورځي کوم ځای کې چې دی دم درخو او عملیاتو کار کوي هلته به دومره لین لګېدلې ته به چې دنیا ټوله هم دی پیر له راغلي که ته د کوم عامل ځای ته ورځي نو ته به هلته وګورې دومره رش پې ته به ټول خلک دلته راغلي دي دغسې که ته د دنیا په هر ګوټ کې وګورې نو دغلته د خلکو یو رش جوړي خو زموږ د پروګرامونو باوجود هم په دغه خلکو په کاروبار کې څه فرق رانلی چونکې یو فایده دنیا ته دا راغله چې دلته فیک خلک راووتو د دغې خلکو اډورټایزمنټ یې شروع کړو د هغې سره یو پروګرام فکس کی او بیا راشي د چاپې په شکل هغې له ورکړي او بیا اول چیل چاړو کې پکې هغه د ډرامو سیډي دور اوس لاړو نو هغه د ډرامو اکټران هم پیرانو له رالي دغه عملیاتو والا رالي دغې ګڼکپانو ته راللي چې هغې ځان ته د پیر یوه نامه کېدي پلانا پیر پلانا عامل او هلته کې هغې داسې یو پروګرامو کې اخره کې وي چې دا پکې د کمال سړی دی او دا یې ورنټي کارډ دی
نو په دغه طریقو باندې د میډیا د لارې هم دغه خلکو ته سپورټ ډېر روان دی، د دې اډورټایزمنټ کیږي او دلته پې پښتانه غریبانان دوکه کیږي. زیاتر دا مسافر ډېر زر دوکه کیږي، هغې وله دلته نه پیسې رالیږي چې کله ووایي نو بیا ما ته وټساپ یې کوي چې پلان کې پیر او پلان کې پیر. نو زموږ خو چا سره ذاتي دشمني نشته، البته ما په دغه کې په یو څو پیرانو 2 کاله مخکې چا په حواله هم دا په پېښور کې او زما د هغه کیس هم چلیدلی دی. نو موږ ورته وایو چې بھئی تاسو پروګرام نو کتلی، تاسو ته خو پته ده بلا پروګرامونه موږ وکړو خو هېڅ فایده یې موږ ته نه ښکاري. د هغې باوجود هم یو طرف ته دغه منافقین هغې راپاڅي د دغې خلکو اډورټایزمنټ کوي د یو څو روپو دپاره، خو دې ته نه ګوري چې زه پروګرام کوم دلته خو زه پیسې الم، خو دې کې زما ایمان ته څومره نقصان دی. دا خلک نه یېرېږي د الله د هغې لوی ورځ نه چې چېرته به پلار د زوی په کار نه راځي، زوی به د پلار په کار نه راځي. دا د الله د هغې لوی ورځ نه یېرېږي. دا د الله د قبر د عذاب نه یېرېږي چې دغه قبر ته به ځم، ټول عمر ژوند نشته. چونکې دې خلکو پیسه سره کړي، دلته دغه کوم ځان ته چې سوشل ورکر وي هغې مې مانونه خرڅ کړي، 100 روپۍ والي پیر صحیح ثابت کړي ستاسو دپاره او ویډیو په تاسو ګوري. دغسې پیر هم د ایمان نه تیر دی، ځکه د الله په کلام تا سره دوکه کوي نو دی به څنګه مسلمان کیدی شي، دی به څنګه د الله نه جنت غواړي. چونکې زمونږ پروګرامونه زه بار بار وایم چې زمونږ پروګرامونه کې حقیقت وي، صرف د معاشرې دپاره دي. دا عکاسي، دا عکاسي، دا کوشش، دا محنت دا د دې خاورې دپاره کوو، دا د پښتنو دپاره کوو، دا د اسلام دپاره کوو. زموږ مقصد دی چې د دې نه ځان وساتئ. دې کې حقیقت څه نشته، دا ټوله دوکه ده، دا ټول فراډ دی. یعنی دا د دې راحت بابا جعلي پیر چې کوم دی د دا ویډیو موږ تاسو ته وچلوله صرف په دې مقصد چې کوشش وکړئ په خپل هم مزي او په خپل کور کې هم په زنانو پابندیانې راولي چې دې خلکو له نه ځي. ځکه د الله په کلام کې شفا شته. نو د الله کلام یوازې عالمانو له خو نه دی پکار چې عالمان وي، ولې تاسو مسلمانان نه نو باید چې هر سړي له دومره سبق ورځي چې پې ځان دم مولی شي نو کور کې ځان دم کوي. مه ورځئ دې خلکو له، مه کوئ په دې خلکو اعتماد. په رب مې د قسمې چې ډېرې ویډیوګانې داسې دي چې زه نشم ښودلی. زما د پښتنو په معاشره کې بلا تور سرې زه به ورته خویندې ویم، میندې چې د هغې عزتونه تار تار شوي دي او عملیات والے بلیک میل کوي، غواړي چې دلته راشه او دا وکړو که نه ویډیو دله ورکوم او خاوند ته دله ښیم او خور ته دله ښیم او ورور ته دله ښیم. چونکې زموږ کوشش شروع هم دی، یو 3 کیسز داسې موږ سره چلیږي چې هغه خلکو ټکانې د دې معلوم انشاءالله ډېر زر به منظر عام ته راشي. نو دغه زنانه هم بیا په خوله ګونګۍ شي، کور کې نشي ویلی، هغه سخت تکلیفات برداشت کوي. زموږ پروګرامونه ستاسو د شعور، ستاسو د فایدې دپاره. مرله 85,000 روپۍ مرله ده او ما خپل یو غریبي تېره کړې ده. ما سره د غریبۍ احساس دی. دلته د ګیر چاپېره معلومات کولی شي. دا موږ ډېر مناسب ریټ یې مناسب مزدوري مو دې کې کړې ده. دلته وې د ټر سړي وکړي لومبې به ورته انتقال کو، مرستې راته پیمنټ کوي. نوښار علاقه ده، تاسو ته په دې ټاون کې د بجلۍ ستنې ښکاري. یو سیټ ته 16 فوټ لار، بل سیټ ته 16 فوټ لار، منځ کې 20 فوټ لار او فرنټ ته 35 فوټ لار. انتقالي ځمکه تاسو ته د احمد کالوني نمبر یې په سکرین ښکاري. اوس نمبر ډایل کې د عالمګیر بھائی سره رابطه وکړئ. انتقالي ځمکه په 85,000 روپۍ مرله ترلاسه کوي. اول انتقال وکړئ، وروسته پیسې ورکوي.